د باچا خان بابا په شان اتلان خدای تعالی پیدا کړي دي چې د ذات نه جاگیردار و لوی جاگیری و خو د کام غم سینې ته پریوتی و د کام په غم دردمند و کام یې خپله محبوبه کړه کام یې خپله معشوقه کړه هغه په زرګونو دربه ځمکه یې نه لیده نامه یې چې په دنیا کې د شهرت واغسته نو د ملنګ بابا یې واغسته او تاسو ټول ځوانان یې وینئ په دې تصویرونو کې چې په درخت کې جامې نیسلې وي در در ته بتو جلسې جلسې ته بتو جرګې جرګې ته بتو پښتانه به په دې خبره کانې کول تاسو وګورئ چې د انګریز په دور کې چې کله په دې خاوره کې د تعلیم او تربیت عام کولو لپاره آزاد مدرسې خلاصې کړي نو ریاستي حکومتي اختیار ورسره نو خو د کام درد په مخه کړی و د کام درد او مشکل ته نه خوب تختولی و د ځوانۍ د ژوند نه نو خبر د جاگیردارۍ د مزو نه نو خبر خو د کام په غم غمجن بابا ملنګ بابا چې کله دا ابتدا وکړه او دا خبره مې دې پورې وکړه چې ما له دلته یو استاد صاحب چیټ راکړه چې د یو کال نه د سیکنډ شپ استادانو تنخواګانې نشته راځم دی لا دلته مشران ناست یې بابا او خدای خدمتګارو چې کله دا عظیم مقصد په خپل جرأت باندې او د خپل کام په درد باندې شروع کو نو په هغه وخت کې دین خرڅتي وو چې دا هغه وخت ریاست او د ریاست نظام هغه مذهبي انتها پسند ولا پیسې ورکړي او د بابا د خدای خدمتګارو خلاف دا پراپیګاندا شروع کړه چې سبق د مدرسې وایي د پاره د پیسې وایي جنت کې به ځای نه وي دوزخ کې به غوپې وایي دا سازش و دا منصوبه وه او لا روانه ده سلیم خان ذکر ونه کو په نن وخت کې او په پرون وخت کې هم چې دین وایي چې مذهب وایي چې علم حاصل کا چې که چین ته ورپسې تک پیښ شه چین ته ورپسې لاړ شه نو چین خو اسلامي ملک نه دی کمیونست دی خدای علم اهمیت ته او ضرورت ته د مذهب په رڼا کې او د مذهب په نظر کې وګورئ تاسو وګورئ چې په دې خاوره تعلیمي ادارې تباه شوې استادان به ټارګېټ کول نن هم زمونږ د پښتونخوا په ډېرو برخو کې په دغه تعلیمي ادارو کې سیکیورټي فورسز خپلې اډې اچولي دي کم خلک چې زمونږ د حفاظت دپاره ناست دی په کار خدا رچي کو نه میلاویږي ځای ټینټونه دې ولګئ په کرایې دې ځایونه والي څه جواز جوړېږي چې د پښتنو د بچو د تعلیم او تربیت په مرکزونو کې ناست دي تاسو وګورئ چې تېر 9.5 کاله دا د دې صوبې تاریخ دی چې پروفیسران یونیورسټۍ کالجونه او دا ستاسو سکولونه هغه امتحاني ماحول خو پرېږده چې په ټوله دنیا کې وشرمولو په مالي توګه باندې دا ټوله صوبه او بیا خصوصا د تعلیم محکمه د کمی مالی بحران سره مخ کړه د دې صوبې هر بچی ګواه دی ګرانو مشرانو نن که د پاکستان د 50 کالو د جوړښت یا د وجود موازنه کوو
نو منګ او تاسو خو په 68 کې یا په 69 کې دا ریاست د پاکستان پر ریاست کې مر شوی دی، خو نن زه اکثر په دې ملکن ډویژن کې د ډېرو پښتنو مشرانو نه اورم چې باید چې دا ریاست په پاکستان کې نوې ضم شوی. تاسو وګورئ نن موږ تپوس کوو او دا سوال زه نن د شانګلې خلکو ته ږدم، دا پهل به عوامي نیشنل پارټي کوي او ټولو پارټو له به دعوت ورکوي، د ټولو پارټو په مشوره په مشاورت، دا که استادان دي، دا که پریس کلب دی، دا که چیمبر آف کامرس دی، دا که ټرانسپورټ ایسوسییشن دی، دا که د طالب علمانو تنظیمونه دي، دا که د وکیلانو تنظیمونه دي، دا اوس په دې نه کېږي. دا به اوس په دې کېږي چې راپاسو به او د خپل حق تپوس به کوو. د شانګلې غیرتي خلکو ستاسو په شنګله کې زما د اطلاع مطابق 2 ټرباینې مکمل دي، داسې ده د بجلی، داسې ده که داسې نه ده. او دلته وکیلان ناست یئ، دلته ډېر خلک خبره کوي چې موږ د آئین د بالادستۍ او د پارلیمان د بالادستۍ خبره کوو. دا پهل به د شانګلې نه کوئ، دا د پاکستان په آئین کې ده چې دا بجلی په کومه صوبه کې پیدا کیږي او بیا په کومه علاقه کې پیدا کیږي، دا هغه بجلی د استعمال اولنې آئیني حق دا هغه علاقې دی، آمدن هم د هغې صوبې دی او د آمدن زیاتره برخه به په هغه علاقه کې لګي. نور فریادونه مه کوئ، نورې جړاګانې مه کوئ، ټوله شانګله به راپاسئ او په پوره من احتجاج به دا حق د مرکز نالو انشاءالله که خیر. زمونږ دپاره خو تیار خلک ناست دی، منګه خو کله به وایي دا پاکستان نه مني، کله به وایي دا 14 اګست نه مانځي، کله به وایي د هندوستان ایجنټان دي، کله به وایي د روس ایجنټان دي، کله به وایي دا ملک روانوي، کله به وایي په ګاډي جنډه نه لګوي. وخت د ټولو نه لوی احتساب کوي، وخت د ټولو نه لوی ملګری دی. په پاکستان کې 2 لوی پارټۍ، یو مسلم لیگ او یو پی ټی آی. هغه مسلم لیگ کې خو د دی نه مخکې چې کله وډګول نو دا زمونږ په ګاونډ کې دا د نواز شریف زوم چې دی هغه له خدای ونه هم ډېره دنګه ورکړې ده چې دا خېز تنګ کړه، نو بیا به میډیا لراغې وی چې دی باچا خان او ولی خان او دې ام پي به کومه خبره کوله، ویړه مې غواړي چې لاړ شم او د ولی خان او د باچا خان قبرونه ښکل کړم، قبرونه ښکل کړم. عوامي نیشنل پارټي زنده‌باد، عوامي نیشنل پارټي زنده‌باد، سردار حسین بابک زنده‌باد، سردار حسین بابک زنده‌باد، فخر افغان باچا خان زنده‌باد. یاران دا نور یاران دا ځوانان هم ښه مست دي، چې په لارم ځمه نو وایي بابک صاحب کښېنه، دا ښه مست دي او د دې مستی تړی شوی. خو بچو واورئ، ما ورته ډېره په مهذبه طریقه ویلي وو چې کښېنئ، که زما یې منله نو نن به ورته څملاستنه، نن ورته ملاست نن ورته ملاست نه دي، دی به وي خان زمونږ ریډلاین دی. یا هلکانو څه شوئ؟ ته به وایي چې ډېرې اوږدې شوګیرې یې کړي دي، اوده دي، اوده پراته دا ګپ دی، دا فرقي د اقتدار په سیاست کې او د کام په وکالت کې دا فرقي. زه هغه خلکو ته ویل غواړم
چې موږ د پچموزو خلک نه یو، موږ د پیغورونو خلک نه یو، موږ د تهمتونو خلک نه یو، موږ د الزامونو خلک نه یو، موږ د دې خاورې اصیل بچي یو. تاسو له چا سپېړه نه ده درکړې، سپېړه 5 میله لرې نه ګولۍ تېره شوې وه او 7 میاشتې پلیستر اغوستی، 7 میاشتې منئ که نه منئ. ما د پی ټي آی یو خپل ملګري ته ویل چې دې مشر لا هم مشوره وکړه د خپایس خانې شي مسلمانه. دا هغه موږ هغه خلک یو چې موږ د یوې جلسې نه شپېته جنازې پورته کړي دي. نن راشئ که نه، دا د باچا خان سپایان د دوی جذبه خدای مکه کمه شوه، د دوی تعداد کم شو. دا هغه خلک دی چې هغه د باچا خان پرېښې لار چې موږ ته یې پرېښودې ده چې د خدای تعالی مخلوق کوو، نه په ډاګه ټولې دنیا ته وایو چې عوامي نیشنل پارټي په دې خاوره نه، په دې ټوله خطه یو جینون سیاسي جماعت دی چې څنګه د الله په نظر کې د رنګ او د نسل خبره او اهمیت نه د تقوا خبره ده، څنګه چې زمونږ خوږ نبي د ټول علم دپاره رحمت دی، همدغسې په عوامي نیشنل پارټۍ کې د رنګ، نسل، ژبې، جنډر، مذهب د تضاد نه بالاتر د انسانیت په خدمت یقین لرو که په هر وخت کې هر جابر، هر حکمران او دا یې پرېږده. دا په اسمبلی کې 10 کاله 9.5 کاله او چې چاپېره به دې وکتو ساړوبي به په سړي راغلی، په ساړوبي به راغلی چې دا لا کوم مخلوق راغلی. سیاست یې بدنام کو، د دې معاشرې نه برداشت ختم کو. زمونږ د پښتنو خپل معاشرتي اقدارو د کشر او د مشر تمیز به و، د احترام رشتې. نن ته لاړ شه که نه، یو سیاسي مشر خپلو بچو سره بازار ته نشي تللی. دا ټولو خلکو ټول عمر دلته سیاست کړی دی، که څوک به د کومې پارټۍ سره ولاړ و په ډېر احترام باندې به خلکو ووټ غوښتو. زه نه ګڼم چې چېرته جګړه شوي یا شر شوی ماحول یې لنډه به یې درته کومه دې پوزې لی راوستي و، دې پوزو لی اوس څه وایي؟ اوس وایي خیر دی چې هغه مشر یې ورته 15 ځله پوزه راښکله، دی وایي عمران خان سره ظلم روان دی. عجیبه د خدای تعالی ضرور خلک دی. ظلم خو پښتنو سره شوی دی، ظلم خو پاکستان سره شوی دی چې یوه پارټي چې پی ټي آی نوم په 2013 کې راوباسله، په 2008 کې په ټول ملک کې یو ممبر نشته، 15 کاله وروسته لاړ شه 2002 کې یو ممبر نشته، د هغې نه وروسته لاړ شه 97 کې یو ممبر یې نشته، د هغې نه وروسته لاړ شه 93 کې یو ممبر یې نشته. یا لکه دا په 10 کاله کې د الدین چراغ و، دا ماشمیږي د کوم ځای نه را پیدا شو، دا چې چا را پیدا کړو دا اوس په دې نه کېږي چې یوه پارټي به جوړېږي او دا لوټي نه دي. لوټه خو ډېر مهذبه نوم دی، لوټه خو چې یو ځل سړی پارټي بدله کړي یا 2 ځله بدله کړي، یا لکه دا زمونږ او ستاسو په ملکن ډویژن کې خو میداني ځمکې نشته، دا صوابۍ کې په دې میداني ځمکو کې رټونه و، دا لوټي نه دي، لوټي
دا دارت هغه لوټ کړي دا ټول عمر تاویږي ټول عمر تاویږي دا لوټ کړي دا سیاست یې بدنامه و موږ نن د پښتونخوا بچی اعتصاب غواړي دا هغه صوبه وه چې کله په 2013 کې په هغه وزیرستان کې دا هغه ټوپکمارو جرګه وشوه چې د عوامي نیشنل پارټۍ خلاف په ټي وي پټۍ وچلېدي چې عوامي نیشنل پارټي به ټارګېټ کوو د هغې جلسو له به نه ځئ جنډه به یې نه لګوئ ووټ به وله نه ورکوئ امیدوارانو ته به یې زمونږ دمکیانې ورکولې نو دا لارې دې مهرو ته جوړوله مهرو ته چې نن پراته دي بېهوشه پراته دي نن د یارې د کورونو نه نشي راوتی موږ هغه خلک یو نن چې بیا په میدان ولاړ یو موږ هغه خلک یو چې په ما په ذات خود 4 حملې شوي دي دا د کام وکالت کوو نه د ځان جنګ کوو نه د کرسۍ جنګ کوو د کام د بچو د دې خاورې د حق جنګ کوو د بقا جنګ کوو د 100 کالو نه یې کوو تر قیامته به یې کوو که خزان راځي که بهار راځي که باران راځي که شپه راځي که طوفان راځي اصیل بچي د دې خاورې د دې خاورې قوم لم باور ورکوو د دې خاورې بچو لم ډاډ ورکوو چې ډاډه اوسه انشاءالله دا سره جنډه د کام د سر سوری دی او دا سره جنډه که وایي د کټه پرېوتی د ځمکې به نه پرېوځئ دا سره جنډه عوامي نیشنل پارټي د دې کام ځمکه ده ډاډه اوسه انشاءالله که خیر وي عجیبه خبره ده پرون پکې مولانا صاحب وایي چې زه به یوازې حکومت جوړوم جوړوئ که نه جوړوئ هر سړی موږ له بیدار دی دومره نرتوب په هېچ چا کې نشته 9.5 کاله د پی ټي آی حکومت و راشه 4 کاله د عمران خان وزیر اعظم و عوامي نیشنل پارټي څه غواړي صوبایي خودمختاري غواړي بین الاقوامي بندې لارې د تجارت چې هندوستان او د پاکستان ترمنځ لارې نه بندېږي نو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ لارې ولې بندې دي پلم پختون دی دی پلم پختون دی هاغم مسلمان دی دام مسلمان دی گاون دی عوامی نیشنل پارٹی دا غواړي چې گاون سره روړي وکا دوستی وکا تجارت وکا تګ راتګ وکا عوامی نیشنل پارٹی دا غواړي چې کاملا قانون لا سیاسی انتظامی مالی اختیار چې د 18 آئینی ترمیم په شکل کې راغلی دی دا عملي کا دا یقیني کا زه جمعیت ته م ویل غواړم زه جماعت اسلامي ته م ویل غواړم زه مسلم لیگ ته م ویل غواړم او دا تاسو بیا د پی ټي آی خبرې کوئ ځوانانو تاسو خو ځوانۍ کې یئ مس یئ مړي په ډانګونه مه وهئ ښه مهرباني وکړئ خو زه دغه ټولو پارټو ته خواست کوم چې دا په دې نه کېږي په دې پښتنو کې او په دې پښتونخوا کې خو تاسو امیدواران ودروئ د پښتنو نه ووټ غواړئ او ټول موږ ته کنځل کوئ نو زمونږ په کنځلو نه خلاصېږئ موږ د بدامنۍ خلاف په ډاګه ولاړ یو په ډاګه د شانګلې مشرانو سپین ږیرو ځوانانو تاسو ما ته په ایماندارۍ ووایئ د پی ټي آی مشرانو چې دا دهشتګردو پسې خبره کړې ده یا د بدامنۍ خبره یې کړې ده یا یې کولی شوه ووایئ
جمعیت والے سے تکڑی دا دا مسلم لیگ زمان دارور چی دا دی علاقی دا استاسو دا صوبی صدر دے چتا نوم رو اوریدلے دے دا گپ دے ولی دا گپ دے دا پیدو سلویختو کالو نا پا دی خاورا کی اور لگی دلے دے دا جماعت امام غلے دا مدرسی محتممان غلی دا پاکستان ریاست غلے دا بوائی چینی وینی کلاو دہشتگرد گرزی دا استاسو دا بنیر زمانگا استاسو چی کما باؤنڈری دا ولی پا ایماندار ہے وہ احتاس تا خبر نراری جان کا گرزی را کرنی کنی نراری جان تا خبر نراری ولی دا ریاست نہیں وینی خوخا کی نکئی اخبار پہ خاموشا پارلیمان پہ خاموشا انتظامیہ پہ خاموشا دا عوامی نیشنل پارٹی نا پہ علاوہ طول سیاسی و مذہبی گوندون خاموشا او بیابا طول راپاسی عوامی نیشنل پارٹی ورتداسی لگی چه خدای مکا تبوائی چه دای دشمنان دی دا فاصلی دا دی استری جنڈی او دا کام ترمند چه جوڑی دی کام برا پاسی او دا فاصلی بختمی کام برا پاسی نن زمان پا کام کی خلق دی لبیدار دی چه من لپیغور راکی چه دا خود یو سیٹ پارٹی دا آو دا یو سیٹ پارٹی دا خود چتے کمپرومائز ندے کرے چتے مسلیت ندے کرے چتے دا کام دا بکاو دا حق دا جنگنا یو انچ ندی پشاشوی مرے دا سی مہرے حکتول ممبرانی دا سی مہرے حکتول وزیرانی سڑے وچی اباسین تا میں غطولی اباسین تا چتے عمران خان سر اولادو لیو او دیتنا لارو لے نور خبر پریدا دی بویدہ دا امت مسلم آلی ڈر دے بلا زامنو مزید گزی اکڑی ننچہ غریب عدالت تزی نمچل کو ڈکولو واسر سوک نشتے دا سے دا او کدا سے ندا دیتا بیا بدارا پاسی دے نامی دا چانالم کپنورو پاتو کی دم زمان ملگری دی بیا اکثر گلی کئی خو منگ تبای پر اسم لو کی ما اسم لے کی یوالی تاسو پختانی یوالی نیشتریان پختانی دی یا لکا منگ نہیں ہو تاسو پختانی خو من استاسو پشان بے خوند پختانی دی خو منگ طول پا عمر کی نکی بے خوند دا بے خوندیانی دا دا بے خوندیایا تخبل کام خلاف را پاسی دل دا لوی خیانت تے نهانیم کالا دی دلتا حکومتو نهانیم کالا پا دغا نهانیم کالو کی تاسو گو رئی شاگر ترکای عمل ادری دو تاسو کرپشن تاو گو رئی تاسو گورننس تاو گو رئی تاسو پد انتظامای تاو گو رئی تاسو منشیاتو تاو گو رئی تاسو بے روزگارائی تاو گو رئی او دا سی زائی تا بے روزگاریوں رسیدہ چی پرون ما تا پا بونیر کی پا ڈک آوٹر کی مشران ہوئے چوس پا پنڈائی او پا اسلام آباد کے 1500 دیارائی نا دیاری شپگو سو او 200 روپو لرالا ولی دور پختان بے روزگار شو چی پا یوزائی کی پا 50 لیبر لگی دو آلتا 200 اولاد لی آغا ظالمانو دیاری کا مطلب گرانو مشرانو اللہ پا قرآن کی وی پا قرآن کی چن بدلو محال داغا کام کم کام چی خپل حالت پا خپل بدلول نغواری کام یو دا غنی خاوری پیداوار یو شتمنائی زمان دی دلتا وکیلان صاحبان ناس دی دا ابتدا با من کردی دا با منگا کون خود شانگلینا سالانہ آمدن دا بیجلے 162 ارب روپائے دے تاسو سوچو گئی کدا سالانہ آمدن منگ ترا شروع شو
د پښتونخوا د هرې ضلعې به درې اربه څه د پاسه رسي او تاسو په دې سوچ وکئ چې هر کال شنګلې ته بونیر ته سوات ته کوهستان ته درې اربه روپۍ را شروع شي په 5 کاله کې به د دې ضلعو شکل بدل شي ګیس زمونږ دی خو استعمال او آمدن یې زمونږ نصیب نه شو دا په دې بې اتفاقۍ څوک راځي زمونږ لارو کوڅو کې ګرځي جنډې راغستې دي پوسټر یې لګولي وایي موږ د خدای تعالی په ځمکه د خدای تعالی نظام راولو یا لکه دې پښتونخوا له خپل آئیني حق ورکول دا خو غیر اسلامي نظام نه دی دا اسلامي نظام دی کام ته خواست کوو او بیا ځوانانو ته خواست کوم چې دا ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره مجبوره کوي لکه چې څنګه عوامي نیشنل پارټۍ په خپل منشور کې په واضحه توګه صوبایي خودمختاري لیکلې ده هر جماعت په دې خبره مجبوره کوي چې هغوی په خپل منشور کې د کام سره واده وکړي چې هغه پارلمان ته لاړ شي چې د دغې صوبایي حقوقو غوښتنو نه علاوه بله غوښتنه نه کوي ځکه چې دا د پاکستان هم د ترقۍ ضامن دی او دا د پښتنو هم د ترقۍ ضامن دی بله کومه لار ده نن تاسو وګورئ ما ته د پښتنو یو کور وښیئ یو کور چې د روزګار دپاره یا د کورونو د کفالت دپاره خلک بهر په مسافرو ونه دی تللی معدنیات د صوبې پیداوار دی تیل د صوبې پیداوار دی بجلی د صوبې پیداوار دی تماکو د صوبې پیداوار دی ځنګلات د صوبې پیداوار دی جغرافیه بین الاقوامي وګورئ دا د صوبې په برخه ده هالته د پښتنو راځئ چې وګورو حال د پښتنو د لیدو دی حال د پښتنو د کتو دی ګرانو مشرانو او ګرانو ملګرو بیا به خلک ګرځي په ټرانسفرمرو باندې به په پولونو باندې به په کوڅو باندې به په هینډ پمپونو باندې به او بیا د واټر سپلای د پلاستیک په پیپونو باندې به زمونږ استادو په کام کې نفاق راولي او چې کوم کامي حقوق دي د هغې نه به زمونږ توجه بل طرف ته وړي راځو دی لا چې ټول کام ته خواست وکړو چې دا کوم کامي ملکیت دی دا هغه کامي ملکیت چې کوم کامي مالیت دی چې ټول ورته یو شو او انشاءالله الله تعالی موږ په دې کې کامیاب کړي چې دا صوبایي خودمختاري یقیني د دې نه علاوه وکیلان صاحبان تاسو ناست یئ عمران خان صاحب چا راوستی و د ټول پاکستان په سر یې کېناو ما خو ورته تېر وخت کې ویلو چې د مالک پیشو وه مالک پوه شه او د هغه پیشو پوه شه زمونږ جنګ هغه نه دی کله چا دا خیالي چې نن به ورسره موږ ودرېږو موږ یې نه مالک سره ولاړ یو او نه یې موږ پیشو سره ولاړ یو موږ پرون هم د خپل کام سره ولاړ یو موږ نن هم د خپل کام سره ولاړ یو موږ به سبا هم د خپل کام سره ولاړ یو انشاءالله دا وعده راکړه خیر دې نه بغیر بلې لار نشته دا د پښتنو ځوانانو توجه بل طرف ته وړل دي تاسو وګورئ دا اسانه خبره ده اسانه په هغې نور بحث نه کومه خو چې کاڼې راځي د یتیم سر له راځي چې که هره بلا راځي تجربهګۍ پښتونخوایي دا چې چا په ډي چوک کې کرلي وو هم هغوی په زمان پارک کې اوریبل نه ورسره زمونږ او ستاسو کار شته او نه ورسره زمونږ او ستاسو کار لرل پکار دي او په دې پښتونخوا کې خواست به کوو پښتنو هغه مشرانو وروڼو ته چې هغه په مسلم لیګ کې دي خواست به کوو هغه پښتنو مشرانو وروڼو ته که هغه په جمعیت کې دي خواست به کوو هغه پښتنو مشرانو وروڼو ته
کاغا په جماعت اسلامي کې دي کاغا په هره پارټۍ کې دي چې مهرباني وکړي نور په دې پښتنو رحم وکړي چې کله موږ خبره کوو خو موږ له خو فطري تیاري موږ له خو الزامونه تیاري او دا یې لا اوس څه کوي چې اوس به دا ریاست راځي اوس به دا ریاست راځي د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست له چې کله به موږ وایي چې روس سره تعلقات برابر کوي نو دوی یارانو به وایي روس سور کافر دی اوس غنم را روان دي او تیل را روان دي خو د سور کافر د غنم او تیل نه انکار نه کوي دا به تاسو ته پته چې موږ به وایي مشرانو چې د دې چمګاونډ د تعلق نه بغیر نه کېږي نن حال ته وګوره غربت کم ځای ته ورسېد ګراني کم ځای ته ورسېده بېروزګاري کم ځای ته ورسېده تعلیم ته وګورئ د صحت موقعو ته وګورئ کاروبار او تجارت په پښتنو کې ختم شو ما هغه نن یو جرګه کې خبره کوله چې د پښتنو په خاوره یو کاروبار پاتې دی یو کاروبار پانډر پلای ګاډي الا او یا پانډر پلای ګاډي خرڅوا د دې نه علاوه کم کاروبار پاتې کم کاروبار پاتې ګرانو مشرانو حقیقت دا دی چې که زمون خبره په چا بده لګي نو په ځان دې بده نه لګي د هغې وجه دا ده چې تر څو پورې دې ملک چې که اوس موږ وینو چې را روان دی د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست له چې په هغه سیاست کې د عوامي نیشنل پارټۍ د اولنۍ ورځې نه دا مطالبه پاتې شوې ده چې د روس سره د افغانستان سره د چین سره د ټول ګاونډ سره دوستي وکړي ورورولي وکړي تجارت وکړي سفارتي تعلقات وساتئ ولسی تعلقات وساتئ پارلیمانی تعلقات وساتئ سیاسی تعلقات وساتئ نو په موږ به الزامونه لګېدو تیر هیر باقي روزګار د ټول کام دا مطالبه ده چې د دې ګاونډ د تعلقاتو نه بغیر زموږ ګزاره نه کېږي او زه به علما کرامو ته خواست کومه چې دا خو مستند حدیث دی چې پیغمبر علیه السلام وایي چې د ګاونډي په ګاونډي دوره حق دی چې خوږ نبي وایي چې زه فکر کوم چې دا ګاونډي د ګاونډي په وراثت کې ځان حقدار ونه بولي موږ مسلمانان یو زه هغه ټولو پښتنو امامانو ته خواست کوم چې راپاسي دا که دا من خبره ده چې په جاري وکړي دا خبره که ګاونډ سره تعلقاتو ده چې په جاري وکړي هغه سویډن کې د قرآن چې کومه بې حرمتي شوې ده عوامي نیشنل پارټۍ یې مزاحمت کړی په جار یې مزاحمت کوو خو مذهب د ذاتي سیاسي حکومتي اختیار دپاره د استعمالولو په حق کې نه یو او دا ځکه چې ما هغه رجوع یوې میډي ته چې دا په دې لر او بر افغان پښتنو خاوره باندې څو سوه جوماتونه شهیدان شو په زرګونو قرآن شریفونه شهیدان شو جوماتونه روان شو امامان شهیدان شو مقتدیان شهیدان شو خو منګه ونه کاته چې دلته احتجاجونه وشو یا خفګان شو دا نظر کې ساتل پکار دي پښتنو چې دا ریا یا دا مذهب د سیاسي حکومتي څوکو اختیار حاصلولو لپاره هم بې حرمتي ده باید چې زموږ ځوانان دا ټول څیزونه په نظر کې ساتي ځکه چې دا زموږ خاوره ده دا زموږ وطن دی موږ د دې مدعیان یو موږ به د دې تعمیل کوو د هر تخریب او د هر شر به مخنیوی کوو که په دې کې زموږ سر ځي سر دې پکې ځي که د پارلیمان نه بهر پاتې کېږو بهر دې پاتې شو که موږ ته سیاسي تاوان رسي او دې رسي
خو د خپلې خاورې د خپل کام او د خپل کام د بچو د وکالت نه به یو انچ په شا نه شي انشاءالله که خیر زما تمه ده چې نن را روان ومه دا د ځوانانو جذبې ته چې ما وکاتو دا ما ته زیرې لګي زیرې دا د یووالي زیرې دی دلته به شعور عام کېږي تاسو وګورئ په هر شکل یې موږ سره ظلم وکړو ژبه یې زموږ نه واخېسته مورنۍ د تاریخ نه دا بچي نه دي خبر په نصاب کې دا تلان نه پېژني د خپلې خاورې سره مینه پاتې نه شوه د خپلو مسایلو نه خبر نه شو د هغه مسایلو د حل ادراک به څنګه ولري دا ممکنه نه ده دا منظم سازش دی دا د دې کام خلاف ځکه دی چې دلته ټول عمر د امریکې دپاره جنګونه شوي دي او د ډېرې لویې بدقسمتۍ نه زموږ ملک د امریکې دپاره د اجرت کردار ادا کړی دی او انتخاب یې زموږ د خاورې کړی دی ګنې ټول پښتانه یو وګورئ دا ټک ناپله دا ګایډز نشته دا ګایډز ټارګټ کلینګ بدلته یي اغوا برای تاوان بدلته یي خودکش بدلته یي ټوپک مار بدلته ګرځي بتخوري بدلته یي 45 کاله چې کومه بدامني وچلېده خپل حقوق یې را نه کړو بین الاقوامي تجارت بند دی او چې که لږه ډېره سرمایه وه دا پښتون باندې په سر د ټوپک شپېلی پرته ده هغه ذاتي سرمایه هم پنجاب ته لاړه او ګورئ د پنجاب هرې ضلعې ته ورشئ په زرګونو او په لکونو پښتانه پکې کډوال ډېره دي داسې ده او که داسې نه ده ځوانانو ویښېدل به غواړي نور په دې نه کېږي تاسو ګورئ نه چې بیا عوامي نیشنل پارټۍ پسې دی ولې پراپیګنډې کوي دا د دې دپاره کوي چې د کام او د عوامي نیشنل پارټۍ ترمنځ فاصلې جوړې کړي خو چې فاصلې جوړې دي نو موږ ته مه ګورئ چې موږ څومره سیټه وګټل پښتنو هر پښتون په خپل ګریوان کې وګورئ چې دا هر پښتون ژوند څنګه روان دی بیا اندازه وکړئ خپل خلک په کاڼو نولي خپل خلک نه سپکوي خپلو ته سپک نه ګوري پښتنو ټول عمر عوامي نیشنل پارټۍ سره هغه ملګرتیا نه ده کړې څنګه ملګرتیا چې پکار ده خواست درته هم کوو سوال درته هم کوو د کورسو دپاره یې نه کوو د کام دپاره یې کوو د کام د بچو دپاره یې کوو اکثر ځوانان ما ته ټلیفون وکړي وایي بابک صاحب تاسو خو هم پنجاب سره یو ځای یې اتحاد او مسلم لیگ سره کړی دی بلکل هم کړی دی مونږ خو دا وایو زموږ کام له د خدای پاک توفیق ورکړي په دغه صوبایي اسمبلی کې 145 ممبران دي دې کام له د خدای پاک توفیق ورکړي یو 80 ممبران موږ له دې صوبایي اسمبلی کې راکړي که موږ چا سره اتحاد وکړو چا سره بیا راشي موږ په کاڼ وګورئ خو همت خو د خدای دې کام له ورکړي که دا 18 آئیني ترمیم هسې کېدو لښکر خو جوړولی نه شو دا عدم تشدد لمبردار یو تشدد زموږ لار نه ده دغه پارلیمان زموږ لار ده زموږ مجبوري ده چې موږ به دغه سیاسي ګوندونو سره کینو او چې که په یو کام لرلی شو د کام دپاره کینو د اقتدار دپاره نه لہذا ځوانانو ته به ضرور دا خبره کوو چې که ناس هر چا سره یو په هر فورم باندې د کام وکالت کوو په هر فورم باندې به د کام وکالت انشاءالله جاری ساتو که خیر وي
د شانګلې پښتانه دې هم ډاډه اوسي د ټولې پښتونخوا پښتانه دې ډاډه اوسي انشاءالله بیا بیا ورته وایو چې که ټول پښتانه نیشنلیان نه دي نیشنل پارټي د ټولو پښتنو دا انشاءالله دا ما ثابته کړې ده او دا به را روانه کې هم ثابته وي انشاءالله که خیر زه اخره کې یو وارې بیا دلته پولیس ملګري هم راغلي دي عجیبه کار و ټایم هم ډېر شارټ شي او تاسو ډېر زیات بور شوي یئ ځکه چې ډېر تاسو انتظار کړی دا 2008 کې چې کله زمونږ اقتدار راغی په دې ټوله صوبه کې د پولیس فورس کې اضافه وشوه ماډل پولیس سټیشن یې جوړول شروع شو دای ته نوي نوي ګاډي او اسلحې میلاو شوې تنخواګانو کې اضافه وشوه انسنټیو برابر شو دا غریبانان چې دا کم ماهانه راشن دی راشن هغه نه میلاویږي شپږ نیم زره روپۍ ماهانه د یو فرد خرچوي خدای خبر ورکوي 600 او که 6.5 ورکوي POL نه ورکوي هغه ماډل پولیس سټیشن یې بندې شوې همدغسې دا څنګه چې ما وختي ذکر وکړو استادانو ته د سیکنډ شپ تنخواګانې مکمل د یو کال نه بند دي یونیورسټۍ مالي بحران سره ښکار دي په 7 کاله کې یو پرایمري سکول نه جوړېږي دغه ځای ته پښتونخوا دی راوستې ده که بیا تاسو ټول پښتانه او ځوانان همت کوئ چې په 2008 کې د نامساعدو حالاتو سره کم د ترقۍ عمل شروع شو 2013 کې ودرېدو که بیا تاسو همت کوئ انشاءالله د عوامي نیشنل پارټۍ وعده ده او ایمل ولی خان صاحب ډېر ژر را روان انتخابي منشور وړاندې کوي او هغه منشور چې هغه به داسې عملي کوو څنګه چې 2008 کې عملي کړی و د ټولو یونیورسټو طالب علمانو ته اعلان کړی دی چې که زموږ اقتدار راغی په پښتونخوا کې په یونیورسټو کې چې څومره سټوډنټان دي هغې ته به مفت تعلیم ورکېږي او په دې پښتونخوا کې په یونیورسټو کې چې څومره بچیانې دي څومره زموږ میندې خویندې دي د هغې به 50,000 روپۍ اضافي آنرري هم میلاویږي انشاءالله او چې څوک ریسرچ کوي نو 1.2 میلیون 12 لاکھ روپۍ پورې ګرانټ بورډ ته انشاءالله دغسې میلاویږي او همداسې به انشاءالله باقي منشور چې دی هغه به ټول کام ته وړاندې کوو زما تمه ده بالکل دا اعظم خان ما ته وایي چې د کویلې د کان خبره یوه مسله ده نه د پښتنو ډېرې مسلې دي خو انشاءالله ډاډه اوسئ انشاءالله که خیر تسلي ساتئ لږ همت وکئ اقتدار خپلو له لاسو نه راولئ د کام اقتدار به د کام واک به انشاءالله موږ هغه خلک نه یو موږ که هغه خلک وې نو د اقتدار دپاره به خپلې خبرې بدلولې موږ هغه خلک نه یو همت به کوو انشاءالله ټول که خیري خو لږ اتفاق بغیر د اتفاق نه کېږي دا کم د 2 ټرباینو خبره چې ما تاسو ته وکړه انشاءالله موږ خپل تنظیم ته وایو بیا به د شانګلې ټول خلک راجمع کي جنګ نه کوو خو د خپل وکیلان صاحبان هم ناست دي دی به د عدالت ذمه داري کوي که څوک یې کوي که څوک نه کوي دا د یک نواز وکیل صاحب دی او ټول ناست دي ملګري وکیلان نه پکار دي نور ګوره په خاموشۍ نه کېږي نور بیخي په خاموشۍ نه کېږي همدغه لارې ده چې په دغه لار باندې به انشاءالله ټول راپاسو